مشتاق صاحب او جماعت اسلامي ګڼ مشران چې زموږ سره په دې کې ولاړ دي، زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ سره په دې سخت حالات کې په دې ځای کې موږ سره ولاړ دي، زموږ لپاره یې اواز اوچت کړی دی او موږ سره عدالت چې دوی څومره ملګري چې دي هغه موږ سره راځي. زه د هغوی ډېره شکریا ادا کوم. نن چې نادر ګیر شوی دی دا دې کې د مشتاق احمد خان ښه پوره کردار و، ښه پوره لاس یې پکې هغوی په دغه باندې دا ګیر شو چې هغوی زموږ اواز اوچت نه وي اوچت کړی، نو زموږ څوک زموږ تپوس څوک هم نه خبرېدل. مشتاق صاحب خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي، زموږ اواز یې دومره اوچت کړ او زموږ دومره مدد یې وکړ. کړی دا ډېره همت کړی دی، هر څه یې رالیکلي دي او بیا به هم کوي او بیا به هم کوو. موږ په هغې ډېره باروسم ده او ښه په ملا هم تړو چې یاره هېڅوک به مې سپین نه رسو کېږي نه، او دا زمونږ کلیوالي هم ده او دا یو ظلم دی زما بچو چاته هېڅوک ونیشم تاسو یې او بیا به هم راسره وي او بیا به خدای دې کوي چې دا ظالم مونږ له داسې په ګوتو راشي که نه چې اټوټانۍ تحصیل ته هغه ته هم جوړ نه شي چې موږ وایو چې دې ته اوس لګیم چې ما له دې کور له دا ظالم څوک راولي. زه تپوس وکړم چې زما نه بچي تا ولې وژلي، په څه دې وژلي دي، دې ګناه وښایه چې دا تا په څه وژلي دي. چې دا خلکو تاسو او موږ سره بار جماعت اسلامي ډېر همداد کړي، موږ سره یې ښه غم راضي کړی دا، زموږ مړي له هم راغلي دي او بیا هم که زموږ څه تکلیف و څه ضرورت و هغه به راله بیا هم کوي. موږ په دوی ډېر مطمئن یو، د دوی نه ډېر څه خوشحاله یو او ډېر څه داسې لکه خپل وروڼو شانتې د خپلو بچو شانتې داسې ماته ښکارېږي زموږ خو وروسته نوم خو موږ دوی ډېر روچت کړو، پروت یې روچت کړو دي او موږ سره یې ډېر ښه کړي. زما د بچو اواز د هغوی د ظلم او د زیاتۍ ټول دوی کړی دی او ډېرو خلکو کړی، یوازې چې هر چا خپل وس موږ سره کړی دی خو دوی ډېر کړی دی او بیا هم کوي او موږ ته ډېر د خدای پاک نه هم شکرګزار یو، د دوی نه مو چې یاره دوی سره خدای پاک د دې اجر ورکړي چې موږ یې ډېر ښه کړي دي راسره.